الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم، دا کم آیات او کم حدیث مبارک ستاسو وړاندې تلاوت کړی شو، بده کې رب ذوالجلال زمونږ او تاسو ته د ما قبل امتونو یو پس منظر بیانې. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، پتا سو باندې روزه فرض کړې شوې دي. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لکه څنګه نه چې تاسو نه مخکې امتونه تیر شوي دي او پاغیم روزه فرض کړې شوې وي. دا روزه یو داسې عبادت دی چې د آدم علیه السلام نه واخله در آخري نبی حضور صلی الله علیه وسلم پورې چې څومره قومونه څومره امتونه تیر شوي دي په غونډو باندې روزه فرض شوې وه. خو لیکن د روزې په تعین کې اختلاف دی. په موږ او تاسو باندې د رمضان د مبارکې میاشتې روزې فرض کړې شوي دي. د آدم علیه السلام باندې د هرې میاشت 13، 14، 15 تاریخ باندې روزه فرض وه. دې ته ایام بیض وایي. 13، 14، 15 د هرې میاشت. په یهودیانو باندې بنی اسرائیلو باندې هم روزه فرض وه. دکه شان په عیسایانو باندې هم روزه فرض ده. د رمضان روزه په هغوی فرض وي. خو یهود او نصارو د روزې د فرضیت او د وخت باره کې اختلافات پیدا کړل چې کله به د ګرمۍ کې روزه رااله نو دی به هغه میاشت کې روزه نه نیوله، چې کله به یخنۍ ته یو میاشت رااله نو هغه میاشت کې به بیا روزه نیوله. د خپلې خوښې مطابق فیصله به یې کوله. خو رب ذوالجلال مونږ ته فرمایي کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. په تاسو هم روزې فرض دي، تاسو نه چې کوم مخکې امتونه تیر شوي دي په هغې هم روزې فرض دي. د روزو د فرضیت فواید ډېر زیات دي. یو فائدہ الله جل شانو په خپل بیان کړی دا لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ. او تاسو د روزه کې خیال کړی کنه
عام طور سره انسان ټي وي ته کینی، په روزه کې ټي وي ته نه کینی. عام طور سره انسان د بد نظرۍ نه ځان نه بچ کوي، په روزه کې ځان د بد نظرۍ نه بچ کوي. عام طور سره انسان غیبت کې مبتلا وي، روزه کې د غیبت نه ځان ساتي. عام طور سره انسان د جماعت خیال نه ساتي، د جمع د منځونو خیال نه ساتي. په رمضان کې زمون مسجدونه ډک وي، آباد وي. نو د نیک اعمالو سره انسان کې پرهیزګاری راشي، تقوادار راشي، لعلکم تتقون، چې تاسو پرهیزګار شئ او د الله نه ویریږئ. حدیث مبارک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دومره عظیم فضیلت بیانې څوک چې د رمضان مبارک روزه ونیسي واحتسابا او د ایمان په حالت کې وي او د ثواب امید هم لري، غفر له ما تقدم من ذنبه، بدی روزو په برکت سره الله د ټول رستونی ګناهونه معاف کړي. دا د روزو اهم فضیلت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړ. د دې وجنا زمون فقهاو لیکلي دي کوم روزه چې تا د ګنا نه بچ نه کی، کوم روزه کې چې ته مزګزار نشې، په کوم روزه کې چې ته د غیبت او د ګنا نه منې نشې، نو په دغه روزه باندې چې کم د ثوابونو هغه وعده شوی دا اکه وعده هم نه پوره کیږي د الله تعالی طرفه. ځکه روزه مونږ صرف دې ته وایو چې دا خوراک سکاک نه مونږه خوله منع کړو. حالانکه فقها فرمایي روزه دې ته وایي چې د انسان نظر هم خلاف شریعت اختیار نشي، د انسان جبه هم خلاف شریعت خبره اونکی، د انسان غوږونه خلاف شریعت استعمال نشي، د انسان لاسونه خلاف شریعت استعمال نشي، د انسان خپې، د انسان شرمګاه خلاف شریعت استعمال نشي، د ټول بدن روزه وي. نو مونږه بعض اوقات مونږ نه دا ایر وي، په خوله باندې خوراک سکاک خو نه کوو خو غیبت را نه وشي. بعض علما داسې هم شته، سفیان ثوری رحمه الله فرمایي څوک چې په روزه کې غیبت وکړي وي دې سره د روزه ماته شوه. سفیان ثوری رحمه الله فرمایي. خو زمون جمهور چې کوم علما دي هغه فرمایي چې نه، غیبت سره روزه نه ماتېږي، خو دومره سنگین جرم دی چې انسان د روزه په حالت کې غیبت وکړي نو د ټول اجر ضایع شي، نفس فرضیت ادا شي، خو په دې روزه باندې چې ملاویږي څه او ته ملو نشي. په هر صورت څومره نقصان دی. حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی الصیام جنۃ فلا یرفس ولا یجهل. د بخاری روایت ده. روزه چې دا ډال دی، ډال انسان د ګناه نه بچ کی، انسان د جهنم د اور نه بچ کی، ډال دی د حفاظت لپاره. خو درسو پورې فلا یرفس ولا یجهل، درسو پورې چې پکې ګناهونه نه کړي، د عیاشه خبرې دي نه کړي، ولا یجهل او جهالت ته پکې نه کړي، یعنی جنگ جګړې دې پکې نه کړي. نو دراغه پورې دا روزه ډال دی، تا به د ګناه نه هم منع کوي او تا به د جهنم د اور نه هم منع کوي. فإن امرؤ قاتله او شاتمه فليقل إني صائم مرتين. کو یو انسان تا ته کنځلې کوي، بد رده وي، یا تا ته مور او خور یادې، نو نبی علیہ السلام ته یو ادب ښودلی دی، وی ته ورته ووایه انی صائم، زه روزهدار یم، تا سره بحث نه کوم. نو کو انسان درته کنځلې کوي ته به دفاعي انداز کې جواب نه کوي، دا ادب ښودلی دی نبی علیہ السلام. ځکه اخو د جهالت په وجه تا ته کنځلې وکړي نو ته خو پوهیږې که نه، او که تم کنځلې کوې مسله بل طرف ته ځي. همدک شان مخکې فرمایي والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. دا الله په ذات مې د قسم وي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د روزهدار د خولې هغه بدبویي کم چې د معدې د خالیوالې په وجه باندې په خوله باندې روزي،
الله رب العزت ته د مشک او د عنبرو نه زیاته خوښه ده. د روزدار د خولې هغه بدبویي کم چې د معدې د خالیوالي په وجه باندې روزي، هغه الله ته د مشک او د عنبرو نه هم زیاته خوښه ده. دومره قدردان ذات ته زموږ استاسو چې د خولې بدبویي الله ته خوښه ده، د روزې عمل به الله ته څونه خوښ وي. یترک طعامه و شرابه و شهوته. نبی علیہ السلام فرمایي دا الله ته ولې خوښه ده؟ ځکه دې بنده د الله د رضا دپاره خوراک هم پرې غوستی دی، د روزې په حالت کې سکا کې هم پرې غوستی دی، خپله حلاله بیبي هغې سره یې کوروالی هم پرې غوستی دی. نو د الله د رضا دپاره د هر جایز کار هم پرې غوستی دی، نو الله ته د خولې بدبویي هم خوښه ده. نیک اعمال خو اصل خوښ دی. الصیام لی و انا اجزی به. مخکې نبی علیہ السلام فرمایي چې الله فرمایلی دی چې روزه زما د پاره ده. الله فرمایي چې روزه زما د پاره ده او د دې اجر به زه په خپله ورکوم. دلته لږ غور وکړئ، دا مونځ چې مونږ کوو د الله دپاره کوو که نه کوو؟ مونږ چې ذکر کوو د الله دپاره کوو که نه کوو؟ هر عبادت د الله دپاره کوو، خو د روزې نسبت الله ځان ته کوي چې الصیام لی، روزه زما دپاره ده. د دې وجه څه ده چې الله جل شانو د روزې نسبت ځان ته کوي؟ دې ته لږ غور وکړه. مونږ چې مونځ کوو بدې کې ریاکاري راتلی شي چې یاره دا فلانې سړی ما ته ګوري نو ښه ځان صحیح راصحیح کړمه، چې دا فلانې ده ونه وایي چېرته وګوره دا مونځ غلط کوي. مونځ کې ریاکاري راتلی شي، صدقه کې ریاکاري راتلی شي، ذکر کې ریاکاري راتلی شي چې خلکو ښودنې دپاره کوي، تهجدو کې ریاکاري راتلی شي، حج کې ریاکاري راتلی شي، جهاد کې ریاکاري راتلی شي چې ما ته خلکه بهادر ووایي، حاجي صاحب وایي چې ما ته خلکه حاجي صاحب ووایي. خو لیکن روزه بدی کې ریاکاري نه راځي. نبی علیہ السلام فرمایلی دی لیس فی الصیام ریاء، په روزه کې ریاکاري نه راځي. زه چې د کور نه راکوشم عام ورځو کې نو خلکو ته پته نه لګي چې ته روزه نیولې ده کو نه ده نیولې، زما د الله سره پټه معامله ده. که زه دننه خوراک هم کوم خلکو ته پته نشته، او که زه خوراک نه کوم روزه هم نیسم خلکو ته پته نشته. په روزه کې ریاکاري نه راځي. د دې وجې نه فرمایي الصیام لی، چې روزه زما دپاره ده. دویمه وجه دا ده چې د ټولو عبادتونو اجر به الله جل شانه د فرشتو په ذریعه سره ورکوي. چې د انسان مونځ کړی دی فرشتو ته به حکم وشي چې دومره دومره ثواب او اجر ورکا. خو چې کله د روزې نمبر راشي الله جل شانه فرمایي چې اے فرشتو اوس طرف ته شئ، روزه زما دپاره وه، د دې اجر به هم زه په خپله ورکوم. نو چې د الله لوی شان ته وګوره، هغه بیا د خپل شان مطابق تعالی ورکړه کوي، اجر در کوي، د هغې به څومره لوی مقدار وي زما ستا د عقل نه بار خبرې دي. نو د دې وجې نه د روزې نسبت رب ذوالجلال ځان ته کړی دی. والحسنة بعشر امثالها. دک شان دویمه وجه مفسرینو لیکلې ده ان الاستغناء من الطعام والشراب والجماع من صفات الرب. دا مونږ چې خوراک نه کوو د روزې په حالت کې، یا اسکاک نه کوو، یا د خپلې کوروالانه ځان لرې ساتو، نو دا صفتونه که وګوره دا په الله کې مشته. الله رب العزت خوراک ته ضرورت نه لري، الله رب العزت اسکاک ته ضرورت نه لري، الله رب العزت ښځې ته بچو ته ضرورت نه لري. او په دې ورځو کې مونږ او تاسو هم کانا پینا پرې غوستې ده د کوروالانه ځان لرې ساتو. نو د دې عبادت دا داسې صفت ته چې په دې کې د الله د صفتونو سره د انسان مشابهت راځي. د دې وجې نه الله فرمایي الصیام لی و انا اجزی به، روزه زما دپاره ده او زه به د دې اجر په خپله ورکوم. او یو بله وجه هم لیکلې ده انه احب العبادات الی الله، الله ته په ټولو عباداتو کې محبوب ترین عبادت د روزې دی، ځکه ریاکاري پکې نشته. ان فی الجنة بابا،
بخاری روایت دی نبی علیہ السلام فرمای چې په جنت کې یو دروازه د خاص هغه ته ریان وای يدخل منه الصائمون يوم القيامه د قیامت په ورځ باندې به دا روزدار خلک خاص په هغه باندې داخليږي چې د دې روزدارو سره به بل کس نه داخليږي چا چې روزي نیولي اب به دغه دروازه داخليږي اعلان بوشي اين الصائمون روزدار څه شو نو دې کې بچ چا روزي نیولي دا په مجلس کې پاسي هغه تبا په اکرام سره په تعظیم سره حکم وشي چې مسجد ته دا جنت په دې دروازه ریان باندې ورننوځي نو هغه په دغه دروازه باندې ننوځي بده کې به وسره نور مزګزار صفاتونو والا نه یعنی چا چې روزي نه نیولې داخل کې به وسره نه دون عظیم عبادت نو پابندیان نشتا او رخصتونه نشتا یو انسان دې بیمار دی فمن کان منکم مریضا مثلا د شوګر بیمار دی یا الله دې نه کې د ګردو بیمار دی چې ته هر وخت د اوبو ضرورت وي یا بل د سمارس کې مبتلا دی چې ډاکټر منع کړی دی چې بای ته به دوايانې پابندۍ سره خوري ته به اوبو پابندۍ سره اسکي خوراک په پابندۍ سره کې روزه بننی سي ورنستا جان ته خطر ده نو بدی صورت کې رب ذل جلال اجازت ورکړي چې خیر دې روزه د رمضان منیسا بیا چې رستو کله صحت درته ملو شو نو رستو به قضای راوګرځي د بیمارۍ په وجه چې کله یو ماهر ډاکټر دیندار ډاکټر دته وای چې ستا عذر دې روزه منیسا دوايانې بخوري نو بیا روزه ماتول شي رستو به قضا راوګرځي دویم صورت او علی سفرین ته سفر باندې روانه کراچۍ ته ځې لاور ته ځې نو عموما په سفر کې مشقت وي نن سبا خو ډېر اسانه ده خو د صحابه په دور کې خو په اسونو باندې او په اوخانو باندې سفر ډېر مشقت وو نو په حالت د سفر کې هم ته افطار کې روزه نه نیسي تا اجازت ده شرعاً اجازت ده د دک کې ورځې قضایي بیا د رمضان نه پس راوګرځي خو البته کوتا ته تکلیف نه مشقت نه خپل گاډي ده خپل انداز کې تتلې شي راتلې شي یا جهاز کې سفر کې دې کې خودونه تکلیف نه بیا روزه ونیسا وان تصوموا خير لكم او روزه اونې ولا نو تاسو لپاره پکې بیا اجر هم زیات دی د سفر په حالت کې همدک کشان وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين یو انسان دی انتهایی ضعیف العمر دی مریض دی د روزو طاقت د سل لرینا او نه د صحت امید شته نو په دې صورت کې دا د خپل روزو فدیه به ورکړي او د هر د روزي فدیه د یو صدقه فطر په مقدار دی چې نن سبا د دارالعلوم درویش مدرسې د فتوی مطابق اکثر مدارسو دا فتوا ورکړي دا 300 روپے یو صدقه فطر راځي د انسان په ذمه باندې صدقه فطر 300 روپے راځي نو د روزو به حساب ولګي چې کله یو ضعیف العمر انسان دی فدیه ورکړي د روزو دا یو د روزې مقدار کې با په بدله کې به 300 روپے ورکړي او تاسو تمام ویل دا هغه صورت کې چې کله انسان د روزو طاقت د سر لرینا او نه د صحت امید شته قریب الموت ته د مرګ علامات په ظاهر دي نو په دې صورت کې فدیه به ورکړي او کو د فدیه مقام نه ملاويږي نو بیا به وصیتو کې خپل وارثانو ته چې زما د مال نه با زما د روزو فدیه ادا کړي یا یو انسان دی نوجوان دی خو په بیماری کې مبتلا دی او ډاکټر وته ویلي چې یار ستا حالت کمزوري دي بس میاش نیمه کې ستا حالت انتهایی کمزوري دي نو دا د ډاکټر د طرف نه یو قسم د صحت د ختمېدو هغه امید هم لاړو ختم شو نو په داسې سړي د پاره هم شریعت گنجائش ورکړی دی چې دا د فرض روزو په بدل کې فدیه ادا کړي او د فدیه وضاحت می تاسو ته وکړو زما محترمو روزه یو عظیم عبادت دی نبی علیہ السلام فرمایلی دی د رمضان 3 عشرې دي اوله رحمه اولنې لس ورځې عشره چوته ویل کېږي دا د رحمت ته ازمون د زندګۍ نه وته چا پکې عبادت کړې دي چا دعاګانې کړې دي چا جړلې دي
د هغې بدلې به ورته انشاءالله ملو شوي. و اوسطه مغفره، او دا منځنۍ چې کومه اوس عشره نن نه شروع شوه دا د مغفرت ده. الله ته وجاړو ښه دا نن ورځ هم رانه دا دې تېره شو چې مغفرت هم پکې ونه شو که نه، نو نبی علیه الصلاة والسلام آمین کړی دی او جبریل علیه السلام خیر یې کړی دی. حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام د منبر په پوڼو باندې خطو آمین یې وویل، بیا آمین وویل، بیا آمین وویل. صحابو تپوس وکړو د الله رسوله پیل همداسې نه دي کړی؟ خیر خو وي جبریل علیه السلام راغلی او درې خبرې وکړې. یو خبره دا وه چې چا باندې د رمضان میاشت راشي او د ده پکې مغفرت ونه شو دا د خدای هلاک کی. نبی علیہ السلام فرمایل آمین. کو زمونږ ستاسو مغفرت ونه شو ګورې تبه او برباد به شو. مونږ راغلی دلته یو فقیران یو، د الله در ته راغلی یو، بل در نشته، بل څوک نشته چې ورته وجاړو، بل مشکل کشا نشته چې ورته خپلې مسلې پیش کړو. یو رب دی او داسې قدردان رب دی چې په یو اوښکه دې معاف کوي. د یو اوښکې قدر الله سره ډېر زیات دی. او اندازه ولګوه په یو روایت کې راځي د روژه ماتي ټایم کې، هر روژه ماتي ټایم کې 10 لکه کسان الله جل شانه د جهنم د اور نه ازادۍ او جنت کې داخلي. دا هغه 10 لکه کسان دي چې مالک فرشته ده د جهنم مشره فرشته، هغه در جهنم د جهنميانو په رجسټر کې د دنوم لیکلي چې دا پوخ جهنمی دي. نو د روژه ماتي په وخت کې د 10 لکه کسانو الله مغفرت کوي او جنت ته داخلي. هر ورځ دا مسله ده. او بیا په آخري روژه ماتي کې چې کله 30م روژه ماتي وي نو په هغه ورځ باندې په روژه ماتي کې دومره کسانو مغفرت کیږي څومره چې به د تیر شوې 29 ورځو کې شوی دی. نو کو په دې کې هم زمونږ نوم رانلو نو بدبخته یو بیا، نو به یې الله ته وجاړو ځان له د تهجد ټایم کې په نوافلو کې اے الله راضي کې. زمونږ استاد زمونږ ته فرمایل وی الله راضي کې، کو په ذکر یې راضي کوي، کو په مونځ یې راضي کوي، او کو په جهاد کې راضي کې، او کو په تهجد کې راضي کې، وی الله راضي کې. مقصد هم دا دی چې الله راضي شي. نو ان شاء الله زه هم نیت کوم او تاسو نه هم امید لرم چې دا مسجد په اعمالو باندې آبادو. د دې مسجد دا آبادۍ دپاره موږ یو سوچ وکړو د مشرانو په اجازت باندې چې دلته د ماشومانو دپاره یو مدرسه دې قایم شي، د حفظ، د ناظرې او د قاعدې وسره د تجوید یو مختصر کلاس به هم ان شاء الله اخلو. بدې اوقاتو کې به د ماشومانو د مسنون دعاګانو، د دې د مونځ ډانشه، دغه رنګې اسلامي ضروري مسائل د ماشوم د استعداد مطابق. نو ان شاء الله العزیز زموږ نیت دی چې دلته هر ورځ د غرمې 3 بجې کلاس لګو. 3 بجې به د رمضان کې بعد مازدیګر مونځ دلته مونږ سره کوي او د هغې نه پس به ول بیا چوټي ورکو. 3 بجې به کلاس لګي او د مازدیګر مونځ چې څنګه کوي هغې نه پس به چوټي ورکو. د رمضان نه پس بیا حالاتو مطابق ګورو چې څه ټایم مناسب وي هغه وکړو. بله دا دلته عموما چوټي چې وه د جمعې په ورځ باندې وه، خو لیکن زموږ د معاشرې ترتیب دا دی چې د دې د سکولونو چوټي د اتوار په ورځ باندې دا مړي ژوندي مونږ د اتوار ورځ ته پرېغوستي. نو که مونږ دلته د اتوار په ورځ هم دې ته وایو سبق له راځئ او د دې مړي جن دی راپېښ شي دوی خو به ځي، نو دلته به بیا مونږ ناست چاته یو. نو د عذر په بنیاد چوټي به هم ان شاء الله العزیز د اتوار په ورځ باندې او د جمعې په ورځ به پابندۍ سره سبق له راځي. نو تاسو ټولو ته درخواست دی زه به خپله ان شاء الله زما په نگرانۍ کې زه به خپله کلاس ته ناست یم، خو د حفظ وي، خو د ناظرې وي او خو د قاعدې وي. تاسو ټولو ته درخواست دی چې خپل بچي دلته راولېږئ، چونکې ټون کې بل مسجد نشته، نو خپل ماشومان دلته راولېږئ. دلته به یو منظم ترتیب جوړو. ستاسو نیت ته ان شاء الله العزیز یو حدیث درته صرف وایم. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د قیامت په ورځ باندې به یو لویه دستاربندي کېږي، په هغې کې به مونږ ټول انسانیت د آدم علیه السلام نه واله
در د قیامت پورې ټول انسانان به موجود وي. آدم علیه السلام نواله در نبی علیه السلام پورې ټول انبیا به موجود وي، ټول صحابه به موجود وي، در دې پورې چې رب ذوالجلال به هم په خپله موجود وي. او په دې وخت کې به اعلان وشي چې د کم ماشوم ناظره کړې ده د هغې مور او پلار د سټیج ته راشي. مفهوم حدیث درته وایم، مور او پلار به یې راوستلی شي او هغوی ته به داسې تاج ورپسر شي ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوتهم، چې د هغې رڼا به د سپوږمۍ د رڼا نه هم زیاته وي، د نور د رڼا نه به هم د هغې رڼا زیاته وي. نو که تاسو په خپلو بچو باندې ناظره وویله نو دا تاسو په ځان باندې رحم وکړه، او که تاسو په خپلو مور او پلار باندې رحم کوئ نو په خپله ناظره ووایه. نو موږ او تاسو کې هر یو دا غواړو چې دا سعادت موږ ته نصیب شي، زموږ مور او پلار ته نصیب شي، موږ په خپله هم قرآن له راځو او خپل بچې هم قرآن له رالیږو. نیت هم دی انشاءالله العظیم. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.